بسم الله الرحمن الرحیم. د کورونا وایرس چې دا کومه مسله شروع شوې ده نو یو پینډیمیک ډیزیز خو دی لکه دې ټایم ډېر ملکونه په مخ اخیستي دي او زه خو ډېر زیات ویلی نه شم په دې مسله کې. د هغې وجه دا ده چې علماو خپل کردار ادا کړی دی، خلکو ته خپل میسیج رسوي، کمپین رسوي. خو بینګ ایز ا سوشل ورکر لکه زمونږ د کلي یو تنظیم هم شته، تنظیم چمکني، چونکې هغې سره مونږ جوړاو یو. نو زما وختي د ډسکشن ملګرو سره په کانفرنس کال روانو، ذمهوارو کسانو میز کې هم دا خبره وکړه چې لکه اویرنس کمپینونه خو ډېرو شو، خو لکه دا دی چې یو پریکټیکل قدم هم په دې مد کې اخیستل غواړي. نو دې خلکو ته خو د معاش هم مسلې دي، لکه کور ته چې فرض کړه دیاړي نه راځي نو به څه کوي. خو د هغې نه مهم او امرجنسي والا خبره دا ده، ما وختي دوی ته وویلې، هغې باندې د تنظیم ملګري رضام شو چې یو داسې کار کوو چې مونږ سره څه لږه ډېره چنده خپله ده، څه مونږ له به خلک انشاءالله راکړي په دې مد کې، څه به پکې خپل اړخ نه کنټریبیوشن واچو. او دا چې کوم د لاس وینځلو هغه سینیټایزر دی چې جراثیم کش دغې خل په لاس باندې یو 2 څاڅکي لړه کړي او لاسونه ومږي، نو دغه او دا صابونه دا ډېر بیسټ پریکټس دی دې لپاره او ډاکټران هم دغه وایي. نو مونږ کوشش کوو چې لکه بالکل په دې را روانه هفته کې انقریب چې څنګه کېدی شي که مونږ ته دا هینډ سینیټایزر اویلیبل شو په بلک کې، نو مونږ به انشاءالله لذیذ کلي کې چې دا څونه غریبان دي یا څونه د تنګو کوڅو کې اوسېږي، مونږ ټول یوازې ټول کلی نشي پوره کولی. ما ته ښه پته زموږ په کلي کې سیاسي قداور شخصیات هم شته دی، هغې نه علاوه هسې هم داسې لکه ماړه خلک شته دی. نو که هغوی به دې کې څه لږ ډېر مطلب خپل اړخ نه کنټریبیوشن وکړي، 200-300 روپو خبره به وي، 300-350 باندې او میکسیمم مطلب دی یو سینیټایزر کېږي ښه کوالټي والا. نو لکه د دې به دغه دی چې کم از کم یو هفته 2 د دې هغه استعمال کور کې کېږي، نو کم از کم دا شی به لږ رایسار شي. او که فرض کړه هغسې نه کېږي، مخکې هم چې څه لایحې عملي څه چې حکومت کوي، څه چې نورې ادارې کوي، موږ هم ورسره سپورټ کوو سره. نو لکه الله تعالی مسبب الاسباب دی، هغه د خپل اړخ نه دې لپاره سبب جوړ کړي او خدای پاک دې دا وبا چې دی زموږ د خلکو نه بلکې د ټول عالم نه ختمه کړي په خپل قدرت باندې. خو لکه څه پریکټیکل قدم لپاره زه دا خبره کوم چې تنظیمي چمکني داسې سوچ لري چې هغه انقریب داسې هغه سینیټایزر صابونونه چې څه کېدی شي چې د خلکو سره دغه کړي چې کوم د غریب خلک دي او کېدی شي زموږ د کلي نور هم ښه تکړه خلک را پیدا شي، هغوی خپل اړخ نه داسې یو اکټیویټي وچلوي. که دا په دې کلي کې نه نو د خوشا کلو کې هم داسې خلک سره کېدی شي هغوی کې څوک داسې همدرد خلک وي. نو زما میسیج خو یوازې د څوکنو لپاره نه دی، دې ټایم خو زه د ټول ملک لپاره خبره کوم چې که دې کې څوک هم چا سره هم داسې پاسیبلیټي وي او خپلو کې یو سټرانګ بانډینګ وي، یو تنظیم وي، یو ګروپ وي، نو هغوی دې په شریکه باندې یو څیز دپاره ودرېږي او دغسې طریقې سره خپلو کې کنټریبیوشن جمع کړي او د دې دا چې کوم دغه انیشل د پروټیکشن دپاره کم څیزونه اویلیبل دي چې دا استعمال کړي. او باقي د لاس ملاولو خبره د غاړه ملاولو نو خیر دی سره دی به مطلب دی لږ منقطي کو په دې کې د شرم څه خبره نه ده، د دین هم حکم دی اور احتیاط ټول نه ضروري شی دی، تدبیر چې دی دا ټول نه ضروري شی دی او تقدیر د الله لاس کې دی، هغې نه تېښته نشته. نو موږ له پکار دی چې تدبیر په ښه طریقې سره وکړو. ډېره مهرباني. تھینک یو ویری مچ.